بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې ټول به روغ جوړې او الله جل شانه هم همیشه دپاره خوشحاله او آباد لره او الله جل شانه هم د زړه ټول شرعي حاجتونه پوره کا او الله جل شانه هم د هر قسم مرضونو نه اوساته. ملګرو نن درله یوه اسانه وظیفه در کوم حج ته د تلو دپاره د حج زیارت دپاره. زمونږ ډېر داسې مسلمانان لونه خویندې وي چې د هغوی ډېر خواهش شي چې مدینې منورې ته لاړ شي، حج وکړي، عمره وکړي، د پیغمبر صلوات والسلام د قبر مبارک زیارت وکړي، خو د غریبۍ د لاسه د پیسو د لاسه هغوی نشي تللی. نو د هغې دپاره در سره یو اسانه وظیفه شریکوم. انشاءالله د حج زیارت په نیت باندې کوئ، حج ته د تلو په نیت باندې کوئ. الله جل شانه به درله بیت الله شریف او د مدینې شریف د هغې حاضري نصیب کړي او انشاءالله الله به د باندې حج وکړي، عمره به د باندې وکړي. د وظیفې شروع کولو نه مخکې زه تاسو ته ریکویسټ کوم که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړي نو ضرور یې سبسکرایب کړئ او زمونږ پوره کوشش دی چې ستاسو دپاره اسانې او مجربې وظیفې راوړم او د دې نه تاسو پوره فایده والئ. وظیفه ډېره اسانه ده. زه درته وظیفه وایم، دا لږ په غور سره واورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. دا یو وړوکي شان آیت دی. یا حی یا قیوم برحمتک استعیث. دا به اووه ځله د تهجد د نماز نه بعد به وایې، یا که اشراق څوک کوي د اشراق د مونځ نه پسې هم ویلی شي، یا که اوابین څوک کوي د ماښام د مونځ نه پس چې کوم نفلي نو د هغې نه پسې هم کولی شي. دې دریوانو ټیمو کې د تهجد د مونځ نه پس، تهجد نفل نه پس، د اشراق د مونځ نه پس اشراق و نفل که څوک کوي نو هم ویلی شي، او که نه د اوابین د ماښام د مونځ نه پس چې کوم نفلي د هغې نه پس اووه ځله فیرې به دا ووایې، یا حی یا قیوم برحمتک استعیث. دا به اووه ځله ووایې او بیا به لکه په دې نیت به یې وایې چې زه حج دپاره تلو دپاره دا وظیفه کوم، بیت الله شریف ته تلو دپاره دا وظیفه کوم. دا په زړه کې خامخا راولئ، په دې نیت باندې به دا وظیفه کوئ. اووه ځله پیرې به یې وایې، د نفلونو نه پس ما درته دا نفلونه ووایي نو انشاءالله الله جل شانه به در سره د غیبو نه مدد وکړي او خامخا به تاسو د حج زیارت له بوځي، مدینې منورې ته به انشاءالله خامخا تاسو بوځي الله جل شانه. څنګه چې زه تاسو ته په هره ویډیو کې ویم چې تاسو هر قسمه وظایف کوئ، اعمال کوئ د حاجت پوره کېدو دپاره، د مقصد پوره کېدو دپاره، د نوکرۍ دپاره، د علاج بیمارۍ دپاره وغیره وغیره، د هر قسمه مشکلاتو دپاره چې تاسو وظایف کوئ، اعمال کوئ، نو دې سره به تاسو 5 وخته مونځ کوئ په اهتمام سره. چې تاسو سره مونځ نه کوئ نو وظایف کار نه کوي، اعمال کار نه کوي، مونځ لازمي دی، خامخا به ورسره 5 وخته مونځ کوئ. او دویمه خبره دا ده چې په الله باندې به پوره یقین او بروسه ساتئ. دا زموږ د نن ورځې عمل او د نن ورځې وظیفه. انشاءالله بل ویډیو کې بیا ملاقات کوو. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.